رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې کله زما قبر سره څوک رانږدې شي او درود شریف په ما باندې وای نو ویزي اورما او زه د هغې جواب په خپله ورکوم. دا څومره لوی د خوش قسمتۍ خبره ده چې یو سړی روزي مبارکې را لاړ شي او خوا کې ودرېږي او هلته صلات السلام یا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب الله یا شفیع الله. دا څومره د خوش قسمتۍ خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وي زه اورم زه جواب ورکوم او چې څوک درود شریف د روزې نه لرې وي فاصله کې وي نو الله پاک یو فرشته مقرر کړې ده او هغه فرشته د دغه انسان درود ما ته رارسوي چې پلانکي د پلانکي زوی په تا باندې درود وایي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو په یو مجلس کې ناستو. एकदम پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه د مجلس نه پاسه او لاړل. وی موږ انتظار کو چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شرط لاړل کې دیشي سکار پیښ شوی نو موږ ول واپس پراشي ولیکن د ډیر انتظار نه پس واپس رانلې. وی موږ سره خوف پیدا شو یاره پیدا شو چې مدینه منوره کې منافقان اوسېږي يهود اوسېږي اسنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ونه رسي. وی موږ به 24 غنټې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره هغه سره خامخا کس دو درې به ورسره یا څنګه هغه ته څوک نقصان ونه رسوي تکلیف ورته ونه رسي. نو عبدالرحمن ابن عوف فرمای وی د صحابون اول زه پاسېدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاش پسې د هغه په طلب پسې وی غیر چاپیره مې وکتل اس په نظر رانلل ویل یو باغ مې سیکو او په هغه باغ نه غیر چاپیره دیوال تاو ویل زه غیر چاپیره وګرځېدم خو د داخلېدو لار نه وه ویل ما یو سوړه شان سیکړه او په هغه سوړه باندې ورننوتم چې ومې کتل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په سجده باندې پروت دی. ویل زه انتظار کوم ناست وی ما په دې اړه کې ویلې چې سره عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده پروت دی او څومره وخت زما وشو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر نو چتی وی ما ویل چې ممکنه ده چې وفات شوی وي او په سجده کې تن الله روح اغشته وي وی ما به اختیار جړه شروع کړه به اختیار مې جړه ځکه چې یو انسان د بل سره محبت وي مینه وي ناغله به اختیار به جړه ورځي به اختیار به د سترګو نه اوښکې دي. نو د صحابه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کامل محبت او کامل مینه وه خپل تکلیف په برداشت کو او د رسول الله تکلیف په نه برداشت کو خپل تکلیف ته تیار ولیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف ته تیار نو د کامل ایمان خاوندانو. نو عبدالرحمن انما فرمای وی ما به اختیار جړل شروع کړ وی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک د سجدې نه اوچت کو وی چې کله سر اوچت کو ما ته وکتل امام مقشان جړه کوله او جړل مې وی رسول الله ته فرمای عبدالرحمن ولی جاړی څه چل شوی دی چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې دي. عبدالرحمن انعاف فرمای وی ما ورته ویلي د الله رسوله جاړم په دې چې ډېر وخت مې اوشو راغلی وم او تاسو هم هغه شان په سجده باندې پراته وئ نو زما زړه ته دا خبره راتله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی هغې مې جړل. وی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې عبدالرحمنه ما دا اوږده سجده د شکرې په طور باندې وکړله د شکرې سجده مې وکړله اولې مې وکړله ویل جبریل علیه الصلوۃ والسلام راغلی و او ما ته یې ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا امت چې په تا باندې یو ځل درود وي یو ځل درود الله به په دغه انسان باندې لس رحمتونه رالیږي. نو د خوشحالۍ نه مې دا سجده وکړله